بل سم پرایویټ سیکشن داسې چې دی کې ټیچر په ځای ټینګېږي نه هغه بدلېږي را بدلېږي او ډېر زر کسان په دې کې چینج کېږي. په دې کې کم داسې یو ټیچر دی چې د هغه د خدمت نه او د هغه دغه والهانه جذبې نه تاسو تر اوسه متاثر دی؟ په دې کې دوه کسان دي. یو حبیب صاحب دی چې هغه یو ډېر ډیووټډ ټیچر دی. هغه چې کله کلاس ته ننوځي اوس هم نو د هغه نه خولي په پوندو وبهیږي خو هغه هغې د کلاس نه راوځي چې سټوډنټس هغه آخري سټوډنټ هغه پوه کړي. بل چې کوم ډېر زیات ته زه متاثر یم نو هغه حسن صاحب دی، الله پاک وبخي. هغه یو داسې سړی و چې د ایرفورس نه ریټایرډ و او وکالت د هغه پیشه وه او ټیچنګ سره یې شوق و. ما سره تعلق و، د ورورولۍ تعلق و. هغه ته ما د لومبني سیشن دلته چې کوم 2008 کې میټرک ورکو ایگزام و نو هغه ته ما ریکویسټ وکړو چې ته راشه مونږ د دې وړو د انګلیش نو هغه شروع کې خو یو کمباین دغه به ایگزام به نو هغه میټرک سره یو کلاس واغستو. بیا چې کله 9 بورډ شو نو بیا 9 10 سره هغه به د کچرۍ د تلو نه مخکې 2 کلاس اغستل. خو هغه داسې یو ټیچر و چې مونږ دا لانګ ټیسټ کنډکټ کوو. د هغه په کلاس کې هغه به ما ته وایي چې زما د کلاس د ټیسټ نه به بېغمه یې. نو نه د هغه په کلاس کې مونږ لانګ ټیسټ اغستی و، نه مونږ پکې ګوتې والې وې، نه به هغه وهل کولو. داسې دغه و چې د هغه به ریزلټ چې و نو چې څنګه به د میتھس مارکس راتله د هلکانو په میټرک په بورډ په دغه کې داسې به د انګلیش راتلو. بلکې یو کال خو داسې شي و چې د انګلیش مارکس زیات و 74 ته پکې هلکان ډېر شي رسېدلي و او په میتھس کې مارکس کم و او هغه بس هغه ناګهاني مرګ الله پاک شهادت مرګ وګرځي. ډېر بې ټایمه لړو. زه د خپل مور پلار نه پس چې کوم انسان پسې ډېر زیات خفه شوی یم ما ورپسې ډېر وخت ژړلی دي هغه حسن صاحب دی. آمین. سر زموږ د علاقه د پښتنو علاقه ده، په دې کې فیمیل ایجوکیشن باندې زانو په هغه باندې ډېر بندیز دی او تاسو په سودم په لایف کې د دې دوران کې سر تاسو ګرز سیشن هم کولو په سر دا کم دور کم وخت او دا څه وجوهات دا په لو کې دومره لوی اقدام وکړو؟ رستم کې خو لږ مخکې کولو کړی دی او دلته زما یو ماشومه وه نو هغه چې کله 5م هغې پاس کړو نو ما ته د هغې په سبق کې ډېر زیات مشکلات راپېښ شو. هغه مردان کې ما یو سکول کې داخله کړه، 2 کاله هغې کې تېر کړو، زه مطمئن نه وم اتې. بیا مې ول سکول بدل کو، بیا د ټرانسپورټ ډېر مشکلات په راته راتللو. هغه 15 کاله هغې سبق ووی خو هغه 15 کاله په ما باندې 15 صدۍ تېرې شوې. نو ما د ضرورت فیل کو چې پکار دا و چې په دغه کال ما دا ګرل سیکشن کولو کړی وي. نو هغه مشکلاتو د وجې ما چې د نور پیرنټس ته هم دغسې مشکلات دي. اگر چې زموږ د علاقه داسې ده چې په بچو زامنو باندې خلک خرچه کوي خو په لور باندې نه کوي. دا 13 دلته په شهبازګړه کې موږ سره 106 هلکانو او 15 جینکۍ وې. حمایت الله معیار راغلی و یو ورځ نو ما ته وایي هلکان څو دي؟ نو مې 106 وي. جینکۍ څو دي؟ نو مې 15. وایي دا خلک لوڼه نه راوړي که څنګه چل مې راوړي خو خرچ پې نه کوي. نو دا یو المیه ده چې اکثر ماشومه 5م پاس کړي نو هغه سرکاري سکول ته بوځي، زوی پرېږدي. نو زه ډېر هغه باس ورسره وکړم، زه ورته وایم الله پاک په دې غاړه نیسي. خو هغه ډېر لږ خلک چې اثر پرې وکړي نور هغه نه کوي. نو ښه دی هغه ښه کامیابۍ سره، بلکې زموږ خپل سټوډنټان چې هغه وخت کې دلته سودم کې سبق ویلی وي 3 ټیچرز داسې دي چې اوس چا ایم فل کړی دی، یو خو پی ایچ ډي دپاره اوس روانه ده، هغه پکې اوس ټیچنګ کوي او شکر دی تعداد خو پکې کم دی خو ښه کوالټي سیکشن دی. سر بل یو اهم کوشن دا دی چې ګلیاړه ستاسو خپل پیدایشي وطن او پیدایشي خوره د پلار په نیګو او مونږ هم چې سر تاسو سره په پاسبان سکول کې تاسو په مونږ دننه کېنولو په خپله به ډاکټر صاحب په شاته هم خاطر په سخته سړی کې او قربانۍ تاسو په ورکوی د ګلیاړې نه په پاسبان ته راتلې سودم ته به راتلې خو تاسو څه وخت پس په کډه باندې سر شهبازګړۍ ته شیفټ شوی دې څه وجوهات په دې اخري 4-5 میاشتې کې مونږ هاسټل چلو. رستم کې خو پرماننټ هاسټل دی
دلته د بلډینګ کمې دی راته او د 2005 نه کمې دی جی سر بلکې سکیټرډ د 3 سیکشنې دي او د بلډینګ د نشوالي د وجې ما ته خاص کر د هارت سرجري وکړه بیا د کووډ وشو نو ډېر تکلیف دی د هغې په هغه مینج کولو کې خو دغه هاسټل کې به زه مطمئن نه وم چې زه به لاړم چې هاسټل کې به پاتې شوم نو کور به خوشی وم چې کور ته به لاړم نو د هاسټل غم به راسره نو په دغه 2009 کې زما کور په سیلاب کې را پرېوتی و ما کور جوړ کو او چې کور ورسېده نو د حسن مور ته مې وی شاباسګړۍ ته کډه وړو نو هغې وی چې کنه دې ګپ لګئ نو بله ورځ ما ورته وی مې نن چې چوټۍ کې راشم نو بس تاسو چې ځان تیار کړي نو واړه نه تیارېدل راشب کېدو ته بیا مې ورته وی یو 3-4 میاشتو له ځو واپس په بیا راځو خو دلته چونکې وړو ته هم بیا اسانتیا وه او راغلي د دغې هاسټل د وجې وو دا ډېر لوی لیکوالان او د پي ایچ ډیز کادران دا یو اعتراض په مونږ باندې کوي چې دا پبلک سکول نه راغله د انګلیش میډیم په نوم باندې نه دي پښتون کلچر او پښتو لیکل او پښتو ویل هغه زمونږ د پښتنو بچو نه هغه هېر کړه دې باره کې خو داسې دی په دې ملک کې داسې سکولونه دي چې هغې ورته ډمتوب ښیي هغې ورته د انګریزانو کلچر ښیي نو دا پرایویټ سکول خو زما په شان عامو خلکو خو لو کړي دي خو دې کې تر ډېره حده پورې حکومت هم ذمه دار دی چې هغې مورنۍ ژبې له هغه اهمیت ورنه کو هغه یو اختیاري مضمون کړی دی نه پکې د مارکس شته نه پکې مخکې څه دغه شته نو د پښتو د لیکچرر دپاره چې اوس سیټ روزي نو کس نه نو حکومت که دې له څه لږ اهمیت ورکړو دی لازمي کړه نو دا به د پرایویټ سکولونو مجبوري چونکې اختیار یې ورکړی دی نو مونږ خو وایو چې اپله د میډیکل او د دغه یو دوړ دی زه اوورال خبره کوم د پرایویټ سیکټر نو هر اداره دا غواړي چې زما سټوډنټس ته میډیکل ته ډېر وځي انجینیرنګ ته دې وځي فورسز ته دې لړ شي او خلک غواړي هم دغه نو په دې کې یوازې پرایویټ سکول نه په دې کې حکومت هم ذمه دار دی په دې کې پیرنټس هم ذمه دار دي دا پیرنټس هم پښتانه دي نو دوی خو هم د دې دپاره چېرته یو مهم ونه چلو چې دا سیز اګنور کېږي او دا ختمیږي سر مونږ باندې چې کوم د بهر د پیشن او د دې کلچر یلغار د کوم زموږ د نیو جنریشن دي چې کوم ځان د سټایل جوړ هیر او یا نور کټ وغیره که نه سر د دې څه مخنیوي به مونږ څنګه کوو د دې څه علاج دی سر د سټوډنټ په ژوند باندې د ټول نه زیات اثر دا د خپل استاد دی استاد هر څه کولی شي خو استاد عزم وکړو د پلار هغه عمر اثر نه چې څومره د استاد دي نو که مونږ استاد دې ته تیار کوو چې دا سیز نو دا سیز صرف استاد رکاولی شي خو هغه به هم وخت استاد دي هغه داسې بني چې د شپږو میاشتو دپاره او د کال لپاره یو سړی راشي د حکومت یو نوې غلطه پالیسي را روانه ده چې هیډ هاک باندې ټیچرز اخلي زه خو وایم چې د استاد تنخواه که هغه په پرایویټ سیکټر کې دی او که په پبلک سیکټر کې دی د ده تنخواه د ټول نه ډېره پکار ده ځکه چې دی د ټول نه ګران کار کوي نو زمونږ خو مجبوري ده مونږ خو چې تنخواه ورکوو نو په دغه خپل ریسورسز کې دننه به ورکوو نو د استاد که پرایویټ سیکټر کې دی که پبلک سیکټر کې دی نو ګورنمنټ له پکار دي چې د دې باندې د ده په تربیت باندې او د ده په ټریننګ باندې زیاته توجه ورکړي نو بله لار نشته بل څوک یې نشي روکولی دا به استاد کوي بل سر لکه د تاریخ نه پخوا د کتاب نه پخوا زموږ دا خلک داسې متنفره دی پښتون قوم داسې قلم او کتاب سره دې شوق نشته بل نن سبا که څوک آیا تاریخ ته رام شي سر هغې تاریخ لیکم خصوصا د سلطان خورې چې په هغې باندې د هغې څه داسې تاریخي خدمت نه دی کړی شوی چې کتاب پې تر اوسه مونږ له لاسه نه دی راغلی نه آیا سر ستاسو په نظر کې دا کار صحیح دی دا غلط دی د دې ضرورت شته نشته دا خو یو ډېر لوی کار دی کم قومونه چې د خپل تاریخ نه ناواقف وي نابلده نو په تاریخ کې خو زموږ مشرانو ښه کارونه هم کړي دي خو غلطۍ یې هم کړي دي نو هغه ښه کارونه مونږ له مخکې بوتلل پکار دي د هغې غلطو نه مونږ له سبق اخیستل پکار دي نو چې مونږ خبر نه یو نو مونږ به د غلطو نه څه سبق واخلو او مونږ به ښه کارونه څه په مخکې بوځو نو چونکې زموږ په دې پښتنو کې خو د تنقید غسیز ډېر دی نو زما والد صاحب ما ته یو خبره کوله هغه به وایي چې په نیکۍ چېرته مستومانه کېږه
چې نیکي دې وکړه نو بس دا په دې مستو معنا کېږي، دا به چېرته خپل فایده راښکاره کوي. نو ته مایوسه کېږه مه، دا یو ډېر لوی کار دی. خپل وخت ورکولو، خپل وسایل خرچ کولو، بغیر د څه لالچ نه، بغیر د څه ریوارډ نه، نو دا یو لوی او عظیم کار دی. سر ستاسو په محنت او ستاسو په برکت او ستاسو په دغه باندې لکه زه دا وایم چې زه نن سبا یو مضمون لیکم، یو عبارت لیکم، نو په دې کې ماته ستاسو هغه د پاسبان د وخت هغه محنت هغه زه محسوسوم چې کله تاسو مونږ ته ووایئ چې یو مضمون ولیکې په خپل ټیچر باندې، په خپل فیورټ ټیچر باندې، په خپل سکول باندې، خو د یو بل نه به لیکل نه کوئ جدا جدا. او بل سر ستاسو چې کوم بچی دی معاذ، هغې چې کوم پوسټونه کوي نو په هغې کې هم هغه اثر او هغه جذبه او هغه جوش سر هغه مونږ وینو. د دې په حق تاسو څه وایئ؟ تاسو خپل هم څه لیکل کوئ او دا الفاظ رانغاړئ، پاڼې دې اسپارئ که نه؟ نو بیا دلته هغه خبره راځي چې بنیادي کردار خو په دې کې ستاسو د والد صاحب ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب هغې د ځکه د هغې د لایبررۍ نه ما ډېره فایده اخیستې ده او دا سکل د هغه ځای نه پیدا شوی دی او د هغې نه پس چې کوم چا ډېر زیات متاثره کړی ما نو هغه رحماني صاحب و، الله دې وبخي. وړو رسالو کې چې کوم د ماشومانو دپاره رسالې دي نو ما به مسلسل لیکل کولو، مضمونونه به لیکل او هغې کې به د ټول پاکستان نه ډېر ښه دغه خطونه راتلل، تعریفي او دغه خطونه به راتللو. 2014 کې چې هارټ اټیک وشو نو په هغې کې زما خپل ر مطالعې هغه سیسټم تسلسل هم ګډوډ شو او هغه لیکل خو رانه اوس مکمل پاتې شوي دي. نو د 2014 نه پس مې بیا لیکل نه دي کړي او ماس خو دا دی چې د وړوکوالي نه چې کوم بکس دي کور کې یو دغه دي نو هغه ګوري، نو زه چې دغه وګورم نو کله کله دغه راشي، ځکه چې ما خو دا سکل راغلی و تقریبا د 25-26 سال په ایج کې د ډېرې مطالعې نه پس او هغه په 8-9 کې په هغه کې دا سکل راغلی دی. نو تا که د هغه پوسټونه په غور سره وکتل نو سړی دا نه وایي چې دا یو د سکول سټوډنټ لیکل دي، میچور لیکل کوي. نو په دې باندې ډېر زیات خوشحاله هم شم. کله کله ورته ملګري وایي دا راله پلار لیکي، د هغې خپل دغه دی. هغه که تا دلته مخامخ کښېنو په یو دغه دی ورته وکړو. بل ښه خبره داره چې لکه لیبرل سوچ نه دی، سوچ اسلامي دی، اسلامي څیزونه ډیپینډ کوي، نو په هغې کې به تې غلطۍ به تې هم کېږي وړوکی دی لا، خو سوچ یې ښه دی، مثبت دی. زه پرې خوشحاله یم. سر د خپلو بچو لپاره ستاسو څه دغه دی، هغه تاسو به کوم مقام منزیدل غواړئ؟ بچي خو زه وایم چې ښه انسانان ترې جوړ شي. د قوم د بچو مې سلمان داسې د زړه د اخلاصه هغه تربیت کړی دی. الله پاک چې کوم صلاحیت را کړی په هغې کې مې کنجوسي نه را کړې. نو صلاحیت خو په ما کې کم وي، په بل سړي کې به زیات وي، خو ما خپلې بیمارۍ ته نه دي کتلي. ما چې هارټ سرجري وکړه نو دا د سټاف ته پته را چې ما ټکونه کوله وکړو د زړه، نو زه په سار له ډیوټۍ له راغلی یم، ما 2 میاشتې دلته په کټ کې ډیوټي کړې ده. نو د خپلو بچو د فیوچر غم را سره نشته دی. یو ماشومه میډیکل کې ده، دا بل یواس کې تا ته ما ووایي چې 2 سیټونه دي، یو کې یو باندې هغه الله پاک کړی دی او خپلې خوښې ته مې پرېښي دي چې لکه دا نه وایم چې خامخا دا څیز به کوئ. دغه دا دی چې ښه انسانان ترې جوړ شي. نور خو د رزق وعده الله پاک کړی، زما عمره نه اخله سړي له فراخه ورکوي نو هغې له به زما نه ښه ورکوي انشاءالله. استاد د والد صاحب په ځای باندې روحاني پلاري، بلکې د پلار نه زیات په وړوکي باندې خپل استاد خفه کېږي، غمجن کېږي، دغه په درد باندې تردېږي. سر خپلو سټوډنټانو ته او د هغې پیرنټس ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ د پیرنټس خو ذمهوارۍ ډېرې زیاتې دي، خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې د پرایویټ سکولونو فایدې مو کړې خو یو غټ نقصان یې مو کړو. نقصان دا دی چې دا پیرنټس دا پرایویټ سکول یو دکان حسابوي چې مونږ پیسې ورکو او مونږ ته سودا ملاویږي. نو دغه دکان حسابولو په وجه باندې د پرایویټ سکول ټیچر، د پرایویټ سکول پرنسپل دا سپک شو. پیرنټس د خپلو بچو په نظر کې دی سپک کو. بلکې ډېر تاسو به اورېدلي چې کله کور کې دا ډسکشن هم کېږي نو د پرایویټ سکول به څه ټیچري
نو تنخوا سره تلی د پیسو سره تلی حالانکه د جمعات امام ډیره کمه تنخوا اخلي خلک داغه عزت کوي د هغه رول او د ټیچر د سکول د ټیچر رول دا یو برابر دی ځکه چې هغه تربیت کوي او دیم تربیت کوي بل نقصان دا وشو چې غیر تربیت یافته او ینګ لکان چې بیروزګار الکان خلکو په دې پرایویټ سکولونو کې برتی کړل نو دغه یو نقصان وکړو نو زما والدینو د پاره خدا دغه چې استاد قابل احترام دی کاغه د پرایویټ سکول دی کاغه د سرکاري سکول دی کاغه د جماعت دی نو مهرباني وکړه د خپل د دې خپل بچو د استادان د خپل بچو په مخ کې مسپکوي په الفاظو کې مو په عمل کې مو بل نن سبا چې دا نشي تماشي او دا سیزو نو پیرنټ صرف خپل د ذمہواری غني چې ما ولا پیسې وګټلې نو زما ذمہواری غني ختم شو ته ما په پرایویټ سکول کې داخل کو نو زه اخلاص شوم حالانکه دا سن نه ده د ماشوم په ملګری باندې نظر ساتل پکار دي چې دته په دې سټوډنټ لایف کې یو غلط ملګری ملو شو نو د جماعت استاد د سکول استاد مور پلار هر څه چې کوي دغه بې ځایه دی بیا نو په دغه نظر ساتل پکار دي موبایل خو کوله نه اخلي نو ځان وجني جګړې موږ سره ډیر دغه داسې دي چې پیرنټس ولا موبایل واخلي او چې هغه ډیر ټایم موبایل کې ورکوي نو بیا ته ضبط کینو هغه بیا دغه شي باغی شي نو دا یو سیز هر یو سیز په اعتدال کې ساتل پکار دی او د بچو په تربیت باندې ځکه چې د بچو تربیت ډیر ګران کار دی دا آسان کار نه دی د سټوډنټس لپاره خدا دی چې شپږ سوه کاله وشو عالم اسلام ساينسدان نه دی پیدا کړی نو موږ به د دنیا مقابله هغې کوو چې موږ د کتاب او د قلم ته ځان وقف کو موږ تر کومې پورې زیات وخت علم له او تعلیم له نه دی ورکړی نو موږ د دنیا مقابله نشو کولی دا ګرانه ده تش په دعاګانو باندې نه کیږي عملی سټډي به پکاري جدوجهد به پکاري هغه وخت بیا ولې ناراضي چې لکه مونږ امام رازي پیدا کو مونږ امام غزالی پیدا کو مونږ ابن الحسم پیدا کو مونږ ساينسدانان پیدا کو مونږ امامان پیدا کو نو حالانکه اوس خو ټیکنالوژي زمرالو د ګران کتاب سړی نشي اغسته نو پی ډی اف کې روغاړیو بے پیسو یې وګوري نو پکارداري چې دا یو همجخت کار دی په دې کې به دا درې پیلري دي پیرنټ سټوډنټ او ټیچر دا به د یو بل په کوآپریشن باندې کیږي چې د دې کوآپریشن نه نو بیا معاشره کې بهتري نشي راتلی تھینک یو سر تاسو مالا ټایم راکړه ډېره مننه شکریہ جزاک الله قابل نو مزه تاسو مخه زه خبرې نشم کولای زما جبان خري تھینک یو جزاک الله الله پاک تاسو له جزای خیر درکړي الله پاک تاسو دا صحیح جدوجہد کامیاب کړي